صحابه کرام د پیغمبر علی السلام په حدیثونو باندې ډېر خوشالېدل. خو یو حدیث مبارک داسې و چې هغه کله صحابه کرام واورېدو نو یو صحابي وایي د پیغمبر علی السلام په لکونو حدیثونه په زرګونو چې څونه دي په یو حدیث هم صحابه کرام دونه نه دي خوشاله شوي لکه څونه چې په دې حدیث خوشاله شوي. هغه کوم یو دی؟ المرء مع من احبه. قیامت پر ورځ به سړی د هغه چا سره چې محبت وي هغه سره به. نو د قرآن پاک خدمتګاران او بیا د هغوی خدمتګاران دا ټول انشاءالله یو ځای وي په قیامت کې. دوی دپاره الله پاک څه تیار کړي دي؟ نو نور بحث خو ډېر طویل او ډېر شي حدیثونه او د هغې مضامین دي. خو یو حدیث مبارک ډېر عجیبه دی. وایي د دې خلکو دپاره الله پاک جنات عدن يدخلونها، دا به جنت عدن ته داخلي او جنت عدن د جنت الفردوس دویم نوم دی. او د جنت عدن یا جنت الفردوس باره کې په حدیث مبارک کې راځي وی الله جل شانه التا پاوا کې یو ملغلره زوړنده کړې ده. د الله په حکم پاوا کې ولاړه ده. د لاندې نه ورته پلرې نشته. لیس له معالیق من فوقها، د پاس نه ورته کونډې نشته چې هغې ته زوړند دی. او د لاندې نه ورته پلرې نشته، پاوا کې زوړنده ده ملغلره. په هغې یو ملغلره کې دننه 70 بیتا من یاقوتة حمراء، د سرو یاقوتو نه جوړ په هغې کې دننه 80 کورونه دي. هغې یو ملغلره کې دننه وفي كل بيت 70 دارا من زمردة خضراء، په دې 80 کورونو کې په هر کور کې 80 کمرې دي. دا ټولې څو کمرې شوې؟ 4,000 او 900 کمرې شوې. 80 کورونه په هر کور کې 80 کمرې، بیا په هر کمره کې 80 تختونه دي. نو په دې اعتبار سره دا 2,43,000 دا تختونه شو، 2,43,000. بیا چې کله په هر یو تخت باندې 80 بسترې دي، نو دا 2 کروړه او 40 لکه او 10,000 بسترې شولې په هر تخت د پاسه چې 80 بسترې. او په هر بستره باندې یو حوره د غټو سترګو مېرمنه دا د خدمتګار د قرآن مجید او د وارث د قرآن مجید ته په انتظار کې ناسته. څوک د دین خدمت کوي، د قرآن پاک خدمت. نو کورونه خو ډېر لوی دي، 80 کورونه، په هر کور کې کمرې ډېرې لوی دي، او په هر کمره کې بیا دا تختونه ډېر لوی دي. په هر تخت باندې بستره څومره ده؟ نو پیغمبر علیه السلام د هغې یو جھلک ما او تا ته بیان کړی. وایي اوږدوالی او پلنوالی نه، ډبله دا بستره دومره ده، ډبله چې داسې بسترۍ پلنوالی اوږدوالی نه، ډبلوالی دا یې دومره دی چې د دې بره طرف نه کاڼې راوغورځي او لاندې طرف ته کاڼې رارسي، نو 40 کاله به پکې تېرېږي. په 40 کاله کې به ایله دا کاڼې د بره طرف نه لاندې طرف ته راورسي. نو کېدای شي چا په ذهن کې دا راشي چې دا جنتي به ورخیږي څنګه؟ ځکه جنتي خو به 120 فوټي یا نه 6 فوټه به جنتي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله د جنتي په زړه کې راشي چې زه د بسترې باندې آرام کوم کېنم پې، وایي د الله په حکم به دا بستره ورته راښکته شي، لکه څنګه چې د اسپنج له سړی زور ورکړي داسې به ورته د الله په حکم راښکته شي چې دی پې کښېني بس واپس به خپل ځای ته وخېږي. نو دا د الله پاک عجیبه نظام دی. یو روایت کې 80 کالم راغلی دي، 40 کال ورته ما کم سے کم وي، بعض روایتو کې 80 کالم راغلی. نو داسې عجیبه نعمتونه الله جل شانه تیار کړي چې د هغې اړو څه حد او څه انتها نشته. 3 پیرې بخاري شریف کې دا حدیث راغلی دی، 3 ځای چې الله پاک فرمایي، حدیث قدسی دی، اعددت لعبادی الصالحین، ما نیکانو بندگانو له تیار کړي دي ما داسې نعمتونه لا عین رأت چې سترګو هغه لیدلي نه دي، ولا اذن سمعت غوږونو هغه اورېدلي نه دي، ولا خطر على قلب بشر د انسان په زړه د هغې سوچ تیر شوی نه دی. نو دا 2 کروړه او 40 لکه او 10,000 بسترې او په هره بستره یو حوره، دا خو تاسو هم واورېدل او ما هم واورېدل. نو پته ولګېدله چې داسې هر څه شته چې هله موږ نه دي اورېدلي. او په دې کې وایي د غټو سترګو مېرمنه، نو سترګې به یې څومره غټي، نو اندازې د دې نه ولګوئ چې د حورې د سترګو دا یو باڼه نه دی، باڼه دا به دومره وي لکه
دا یو مرغۍ د ټپوس او په دې هوا کې ستاویږي که نه او برځي دا ټپوس چې پاکستانیان ټپوسان چې کوم دي پاکستان کې چې کوم اوسېږي چې وزرې خوري کې نو تقریبا داسې دونه پورې وزرې خورېږي دا یوه تقریبا دومره دا بله دومره دونه پورې وزرې خورېږي خو کینیا یو ملک دی زموږ استاز موږ ته خبره کوله وایي زه هلته تللی وم تبلیغ کې 7 میاشتو له مختصر سفر و د تبلیغي نو وایي زه هغې له تللی وم کینیا جنګلاتو کې موږ ونو ما ملګرو ته وایي چې یاره څه بار ته وځو چې څه وینو ځنګل ته وځو هغوی وایي چې راځئ وایي چې بار ته ووتو یاره وایي ما یو ټپوس ولیدو وایي هغه چې وزرې خورې کړې که نه نو د انسان عمره د دې لاسونو عمرې داسې وزرې خورې شو او پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي انسان وایي دا ټپوس چې وزرې خورې کي نو د هغه د دې وزرې د دې یو طرف نه تر د دې بل طرفه پورې چې دا څونه فاصله ده نو دونه به د هغې د سترګو یو باڼۍ نو چې د غیر چاپېره باڼۍ دومره دي اوږده نو په دې منځ کې به دا سترګو څونه غټه سترګې چې دونه باڼه دي دونه به کم سے کم سترګې او په حدیث کې په قرآن مجید کې چې دا وحور عین راځي که نه چې د غټو سترګو مهربانې هورې نو د دې لفظي معنی داسې جوړېږي چې بس ټوله حوره به سترګې نو ټوله حوره به یو سترګې بس مطلب دا چې دا سترګې به دونه غټې ښکاري چې ته وایې دا لاس او دا خپې او دا پوز او دا خوله او دا هر څه ډوشته نه صرف سترګه ده بس که نه داسې به دا سترګې غټې ښکاري نو الله جل شانه عجیبه نعمتونه تیار کړي د دین خدمتګارانو او چې څوک د دین د خدمتګارانو خدمت کوي هغه هم الله ته ګران وي